مسلم شریف حدیث دی او دغه حدیث راوی عبدالله ابن عباس صاحب دی. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله مدینه منورې ته تشریف یوړو نو یهودو روژه نیولې ده. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک ترنه تپوس کوي ای یهودو د دغه ورځې دا روژه تاسو په خصوصیت سره ولې نیولې ده؟ ولې د دې ورځې داسې اهتمام کړی دی؟ نو یهود ورله جواب ورکوي چې دا خو ډېره عظیمه ورځ ده، هذا یوم عظیم، ډېره عظیمه ورځ ده، ځکه په دغه ورځ باندې الله پاک موسی علیه السلام له نجات ورکړی، په دغه ورځ باندې الله پاک بني اسرائیلو له نجات ورکړی، په دغه ورځ باندې الله تبارک وتعالی فرعون غرق کړی، په دغه ورځ باندې الله تبارک وتعالی د فرعون فوج غرق کړی. د هغې په خوشحالۍ کې او د هغې په شکریه کې موسی علیه السلام روژه نیولې وه. مونږ ځکه په دغه ورځ باندې په اهتمام سره روژه نیولې ده. نو محبوب کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هم په دغه ورځ باندې روژه ونیوه. صحابه کرامو ته هم ارشاد وفرمایلو صحابو تاسو هم د دغې لسم محرم روژه ونیسئ. صحابه هم د دغې لسم محرم روژه ونیوله. مونږ تاسو دپاره هم دا یو سنت دی، مونږ تاسو دپاره هم دغه روژه نیول مستحب او باعث د یو لوی اجر ده. ځکه د مسلم شریف حدیث دی، مشکات شریف هم را نقل کړی دی او د دغه حدیث راوی حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنه مبارک دی. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمایي چا چې د لسم محرم روژه ونیوله نو زه ګمان کوم چې الله پاک دغه انسان ته د یو کال مخکې ګناهونه معاف کړي. او دې ته که یو انسان سوچ وکړي نو دا ډېره د فضیلت خبره ده، ځکه د فتنې دور دی، هر انسان په فتنه کې مبتلا دی. نو که الله تبارک وتعالی مونږ تاسو ته په دغه روژه باندې صرف د یو ورځ ګناه معاف کړي دا هم غټه خبره ده، صرف د یو میاشتې پې معاف کړي دا هم غټه خبره ده، بلکې محبوب علیه السلام ثابت یو کال یاد کړی دی چې زما ګمان دی چې دغه انسان ته الله تبارک وتعالی د یو کال ګناه معاف کړي. الله تبارک وتعالی د دغه روژې توفیق مونږ له راکړي چې مونږ تاسو دغه روژه ونیسو. خو آخره کې دا خبره یاد ساتئ چې د دې روژې سره یوه روژه بل هم متصل کول غواړي، یا د نهم محرم الحرام او یا د یولسم محرم الحرام، ځکه په لسم محرم باندې به یهودو روژه نیوه نو د یهودو د مشابهت د وجې نه صرف یو روژه نه بلکې هغوی سره د مخالفت د وجې نه یا د دې روژې سره نهم متصل کول پکار دي یا د دې سره یولسم متصل کول پکار دي. نو په دغه 2021 کې چې کوم لسم محرم الحرام راځي دا به د زیارت په ورځ باندې او په 19 اگست باندې راځي. نو دغه روژه نیول پکار دي. الله تبارک وتعالی دې مونږ تاسو له د دغې روژې نیولو توفیق راکړي.